بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ د دې نه پس بیا تاسو سره څه خبرې د پیر پرز با د اسلام آباد ته بیا د مدرسو د ماشومان بودی د ما ټولو چې کم عزتدار خلک ته او ماشومانو خیال ساته خپل ماشومان په درنه کې پرې نه دی حد سره دا مونږه مدرسې ته لیګو سبق د پاره دا مونږ دله د درنه د پاره نه لیګو ها د احتجاج د پاره دا مونږ دله نه لیګو. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله د ټول نو اول نمبر پیغام دا دی چې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه حکم کړی دی چې د پیر پورز باندې په 15 مئی باندې با په اسلام آباد کې د سپریم کورټ خلاف چې کوم د احتجاج کولی شي نو زموږ چې څومره ملګري دي هغوی له پکار دی چې په مینه محبت سره راوځي او دغه احتجاج چې کوم دی کامیاب کړي. د هغې نه پس زه د دې ملګري اعتراض طرف ته راځم دا وایي چې ماشومان به بیا راوباسي او دغه ماشومان زموږ زیاتي نه دي چې دا دغه جلسو لځي او دغه جلسون لځي. نو اول نمبر خو زما په تا باندې یقین نشته دی چې ستا ماشوم زوی په مدرسه کې وي او ته بیا راځې دغه اعتراض کې. تا خپل ماشومان د عمران خان مدرسې ته ولېږه چېرته زمان پارک او ډي چوک ته ولېږه ځکه چې دغه د عمران خان مدرسې هم دي او دغلته به د دې خلکو خطر ویدو شي. نو دیني مدرسو د تا خپل بچي ملېږه نو بیا به دغه احتجاجونه نه ځي. دویم نمبر ستاسو به جلسو کې زه ماشومان در خولی شم چې نابالغه کسان به وي هغه به ستاسو په جلسو کې شریکي لکه تاسو دا کتلی شئ. چوروں کی ڈاکوں کی اور غداروں کی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خان سے ساتھ ملوں گا. ماشاءاللہ عمران خان بہت پیارے ہے اور خوبصورت ہے. دغه رنګې هغه زنانه چې د هغوی څخه به د غېږې ماشومان دي ستاسو په جلسو کې به شریک وي او ستاسو په احتجاجونو کې به شریک وي. خو انشاءالله زموږ په احتجاج کې به داسې خلک تاسو راونه ښایي او کوي نو چېرته په 100 کې به 1% وي او ستاسو په هغه کې ښکاره موجود دي. نو دغه اعتراض چې ته به ممکن په ځان ولې نه کې. بل دا ده چې تاسو خلک د ګیرو دشمنان یې د پټکو دشمنان یې د جماعتونو دشمنان یې او د مدرسو دشمنان یې او هغې ثبوتونه موجود دي لکه په تیمرګنې کې تاسو د مفتي محسن محمود صاحب چې کوم مدرسه او جماعت په هغې تاسو حمله کړې وه د هغې څه تاسو ظلم زیاتی کړی و. دغه رنګې نور ځای په ځای باندې به تاسو کړي وي. نو لحاظه یو سړی د خپل کور دپاره هغه راوتی هم شي او په هغې باندې احتجاج هم کولی شي. او که تا چېرته ماشوم د 15 کالو نه بره کسته وي یعنې د 14 کالو د 20 کالو د 30 کالو کسته نو په شریعت کې دې د ماشوم نه ویلی کېږي بلکې دې ته عاقل او بالغ ویلی کېږي. او که ته د دې نه ښکته عمر والا کس ته ماشوم وی لکه د 4 کالو 5 کالو 6 کالو نو د اوسه پورې خو موږ په خپل احتجاج او جلسو کې داسې خلک نه دي لیدلي او که تا لیدلي ته موږ ته راوښایه او چې ستا د سکول او د کالج خلک په خپل احتجاج کې شریک کېدی شي نو زما د مدرسې د کس دپاره ولې دا منه ده چې هغه دې په دې کې نه شریک کېږي. او بیا بله خبره دا ده هلکان خو بیا هم نران دي که نه چې ستا په جلسو په احتجاجونو کې دغه زنانه راوځي د هغوی په مخ باندې جنډې وي زمان پارک د هغوی نه ډک وي هلته بېحیایي وي هلته فحاشي وي هلته ګډېدل وي هلته ډانسونه وي هلته د پردو ځوانانو سره ناسته پاسته وي وده کېدل وي نو دغه ستاسو لپاره خیر دی جایز دی په دغه کې نه تاسو شرم محسوسوئ نه ستاسو پروا شته دی. خو که زما د مدرسې یو طالب عاقل بالغ راوځي او په دغه احتجاج کې شریک کېږي نو بیا تاسو څه وایئ وایي دا کار غلط دی داسې نه دي کول پکار. حالانکه د دغې نارینه لپاره که ماشوم دی په دغې جلسه کې شرکت کول حرام او ناجایز نه دي خو د دغې زنانو دپاره دغې جلسو ته وتل او دغلته ګډېدل دغه فحاشې خبرې کول دغلته سرتور مخ او سرتور سر ګرځېدل او بیا د پردو هلکانو سره ګډوډ کېدل دا یقینا په شریعت کې حرام او ناجایز کار دی په دې کې شک او شبه نشته دی. خو تاسو په دغې حرام او په ناجایز کار باندې اعتراض نه کوئ. چې کله مولانا صاحب ستاسو خلاف اواز اوچتوي ستاسو خلاف د احتجاج خبره کوي نو بیا چې کوم دی په تاسو باندې ځمکه ګرمېږي او بیا تاسو چې کوم دی دا نشئ برداشت کولی. نو لحاظه دا د دغې کس د دې فضول خبرو جواب و. او چې چا دغه ویډیو شیر کړل نو څوک یې شیر کوي نو داسې د نستوڼي ماران تاسو وپېژنئ
د اوسه پورې به زموږ خلکو هم دا خلک سپورټ کوله چې یاره دا خلک دې پارټۍ سره تعلق نه لري او دا چې کوم دی ښه خلک دی او دا په دې کې درمیانه خلک دی دا د هېچ چا طرف نه کوي خو نن دغه د نستوڼي ماران تاسو ښکاره شو دا د نستوڼي ماران دي دغه متکبرین خلک ځان اوچت لرونکي خلک غرور کوونکي خلک دغه خلک مه سپورټ کوئ دغه خلکو نه ځان وساتئ دغه د نستوڼي مارانو نن دغه ماران ښکاره شول چې دا د چا خلک دی او دا په کوم طرف باندې روان دی الحمدلله موږ خو د اول نه دا خلک پېژندلي وو او زموږ بعضې سادهګان خلک هغوی بیا هم د دې ویډیوګانې ګوري او په دوی باندې چې کوم د دوکه شوي دي نو داسې خلک بالکل مه سپورټ کوئ که زموږ ملګرو کې چا پالو کړی وي آن پالو کې دا خلکو داسې خلک بالکل مه سپورټ کوئ او دا او د خلکو د دغه اعتراض جواب نو الله رب عزت زموږ مینه محبت د دغه خپل علماو سره پیدا کړي وما علینا الا البلاغ